السلام علیکم ګرانو کتونکو، زم تفهیم، زم کامران خټک. ګرانو کتونکو، نوشہرہ کې نن ډیر زیات یو ظلم شوی دی د قانون په اړه کې او د قانون د چترۍ لاندې د پولیس ته مطلوب یو کس پولیس گرفتار کړی دی او د گرفتارۍ نه پس شناخت کړی دی دغه د ښځې د وینا مطابق او د مور د وینا مطابق کور نه ویستی دی او کور ته یې بیا راوستی دی او هلته یې ویشتی دی. نو دغه حوالې سره به خبره کوو. نوشہرہ د تیر څه وخت نه په ایکسټرا جوډیشل کلینګ چې کوم دلته واقعات روان دي، مبینه طور باندې جیلي پولیس مقابلې دلته هغې معاشرې په تندي باندې دا یو بدنما داغ دی. نن په وتړو کې اسماعیل خیلو کې دغلته چې کوم تاسو ته به یاد شي خادوگے نومې کس چې پولیس له په جومات کې دمکیانې ورکړې وې، هغه ټایم کې بیا وخت تېرېدو او مسله هواره شوې وه. دغه سړي باندې د مختلفه قسمه اف آی آرې وي او دی په کور کې و. نو سهار د وخته پولیس د ده په کور چاپه والې ده او د ده د مور چې کومه وینا ده، د ښځې کومه وینا ده، تاسو سره موږ شیر کړې ده. نو هلته کې چاپې والو نه پس خادوګي گرفتاری ورکړې ده او وایي پولیس ورسره قسم قرآن وکړو چې مونږ به تا ته څه وایو نه، ګولۍ به در باندې نه چلو، مونږ ته گرفتاري پکار ته قانون ته ځان حواله که. قانون ته ځان حواله کولو نه پس دی وایي کور نه بار ته وویستو او بیا یې واپس راوستو او د ټول ماشومانو او د ښځو او د مور په مخ کې هغه باندې ګولیو چلوله. دې نه قطع نظر چې کامران خټک صاحب چې دا ملزم و، اف آی آرونه به وپې کم اف آی آر آیا دومره سنګین دهشتګردۍ الزامات له اف آی آر وي چې د باندې پولیس ډایرکټ اټیک او شوټ اډر ورته شوټ اډر د دې خو بس دغه نه خو ماورای آئین ماورای عدالت قتل پولیس ارتکاب کړی دی. بیا پې ټول چې کوم خلقو اهل علاقه وه هغوی په دې باندې احتجاج کړی دی. اوس چې کوم واقعات او تفصیلات مخې ته راځي نو هغه هم افسوسناک دي. دا د مسله د ځمکې ده او دغلته د خپله ذاتي څه دشمني ده وایي او علاقایي څه خانګي مسله هم ده. نو په داسې مسله کې یو کس قتلول، هغه باندې ګولۍ چلول، د دې نه مخکې هم داسې واقعات شوي دي. ډسټرکټ بار اسوسییشن په هغې باندې د بنګ انداز کې اواز اوچت کړی و چې دا ماورای عدالت قتلونه دا راتلونکي وخت دپاره خطرناک ثابتېدی شي. نو دغه دی. اوس یو بل او افسوسناکه خبره دا ده تر ننه پورې چې څومره واقعات شوي دي دا پولیس مقابلې، نو هغې کې چېرته د موټر سایکل لا د موټر شیشه هم نه ده لګېدلې. موږ سره سینئر صحافي کامران خټک صاحب موجود دی. موږ همیشه وایو د انویسټیګیټیو ریپورټینګ کوي او زه به غواړم چې دې حوالې سره دې څه خپله لب کوشایي وکړي چې د دې خپل څه خیالات دي. تاسو به څه وایي دا واقعیت؟ تفهیم بھائی یو خبره موږ وکړو چې یاره کرمینل کس دي پولیس کوم اف آی آر درج کړي وي، موږ دا نه وایو چې یاره 100% صحیح وي یا 100% غلط وي. خو خبره دا ده چې یو ملک چې آئین وي، قانون وي، نو قانون نافذ کولو والا ادارې وي، نو هغې ذمهواري چې یاره څوک جرم وکړي نو هغې ته گرفتار کړي او سرنډر یې کړي او قانون په گرفت کې راولې او په عدالت کې پیش کړي او کیس دومره مضبوط ته تیار کړي چې هغه د وتو چانس نه وي، هغه ته سزا میلاو شي او چې سزا میلاو شي نو آینده چې هغې راځي نو جرم ته هغې دغه کېدي سر کېدي هغه پوهېږي چې ما دومره کاله تېر کړي دي، سزا مې تېر کړي دي، مزید دې لارې باندې کوځم نو ما انجام داسې وي. خو موږ طرف ته موږ ګورو چې پولیس چې دی نو هغوی په نوشہرہ کې موږ ګورو لږ وخت نه کال دوه نه ډېر وخت نه پولیس چې دی کارکردګي په مخکې تلو په ځای کې په وروسته را روانه ده او کم کار چې کوي نو پولیس پکې خپل ذاتي مفاد پکې وي نو هله کوي. بالکل. خو هوا مطالبه وي یاره دنه کس له موږ تنګ وي نو پولیس ایکشن نه اخلي. څنګه خادوګي خبره چې موږ وکړو هغه سره کم بیبي ده زنانه ده هغې په وینا مطابق مور په وینا رور په وینا مطابق چې یاره دی پولیس کور ته رالو دروازې ورته وډبوله داخل وشو دی او هغې کې دی اواز ورکړو چې راوځه او هتیار وغورځو به قسم پکې قرآن پکې رالو میز کې چې یاره هتیار وځو خو څه به نه دی به ته یې نه وي ته دی به څه قسمونه وکړو هغه هتیار وغورځولو دی ته یې لاسي ورکړو یا وغورځولو نه نه بعد پکار و چې دی قانون په گرفت کې دی راویستی و خپل حراست کې اخیستی و دی سهار عدالت کې دی پیش کړی و خو دی ونه کړو دی کور نه بار بوتلو بیا یې راویستو بیا بله نه دغه ته میلاو شوي چې په موقع باندې مقابله شو کوي نو دی مقابله شو کوم ډېرې ډزې مو علاقې خلکو نه چې مونږ واورو سهار وخت مونږ ته خلکو ټلیفونونو کې چې ډېرې ډزې وشوي. ډېر خلک دا وایي بار چاته خولی دی شناختي پریډ یې وله کړی
بالکل چې خدای خبر چې دغه خادوگے دی نو دی به ویشتو نو یو طرف ته خدا دی چې ته چې قانون کم مجرم خو چې سزا پوخي دي ملزم وته مونږ یو چې ملزم ته ونیسي او قانون ګرست کراولي دا نور کریمینل خلکو ته دا یو سبق دی چې قانون نافذ کول ولې اداري چې دي مضبوط دي الرټ دي ولار دي چوکټ نه دی غینه څو پته نشي نو کم چې تا کم اقدام وکړو ماورای عدالت پیش تا نه کو دا ماورای عدالت تا قتل کو دا یو انساني حقوق چې دی نه هم تم په عمل کو دا ملزم چې دی د خپل انساني حقوق مشته دي کامران خاټک صاحب بل څه موږ تفهیم دي کې انساني حقوق چې یو واویلا جوړ شو د ورساو بل طرف ته میډیا چې دی میډیا کو درې ماورای عدالت ملزم څه دی ماورای عدالت एकदम ملزم دی عدالت کې پیش کا عدالت ته سزا کی پانسی کی میډیا هم څه نه ورسایم موږ خبر ورکو پانسی شو بالکل موږ خبر ورکو پانسی پته عدالت کې پیش کی ماورای عدالت ته دغه کې هغه شوټ کې خپل فیصله ته سناوي انو موږ چې اواز چې دی ورساو واویلا کا بل میډیا خبر کو میډیا راوچت شو بل تر تفهیم موږ ګورو چې موږ معاشره یو قسم به څه شي ده موږ به څه شي دا چې موږ ګورو چې انساني حقوق دلته تنظیم پلیټ فارم نشته کوښښ نه موږ نن ونولې چې مخامخ راغلي دي یا نور واقعیت پرون کوم واقعیت شوی ہے کوم انساني حقوق میډیا وکنه بالکل میډیا خبره ده اراده چې میډیا چې انساني حقوق کردار ماده کوي بالکل میډیا چې کوم دی خپل صحافتی ذمہواري نه ماده کوي او بل طرف ته موږ چې وکلاء برادری چې کوم ده هغه کې وراسي هغه کې مواري پکاره هغه کې هیومن رائټس وي دا په تنظیم پکې پکاره چې هغه داسې ماورای عدالت کوم معاملات راځي چې هغه دا اوچتای باندې باندې ولې فیس خو هغه یې سم هر وکیل د خپل فیس ته مقرر مونږ ایوه اعتراض نشته خو څنګه مونږ صحافیان هیومن رائټس یو کار کوو انساني حقوق ته پاره یو کار کوو نو وکلا برادر د پکاره چې د خپل سفونو کې یو داسې تنظیم جوړ کړي چې انساني حقوق دمي وي هغه مذهب یا سیاست د شناخت نه علاوه هټ کړ چې کوم ځای کې ظلم کیږي چې باسر کا ظلم کوي سیاسي کا ظلم کوي او چې د دې موجود یو هغه چې میډیا هم لګیاوي او مګر وکلا کې کوم انساني حقوق لګیاوي سیول سوسایټي کې انساني حقوق خلک راوچت شي نو به چې د پولیس چې دی یا نور قانون نافذ کول ول اداري چې دی هغه په غلطه وایي نشي تللی او صرف میډیا لګیاوي مونږ ګورو چې سیاسي خلک یې خپل بیان هم نه ور کوي صحافیانو سره رابطه نه کوي چې موږ مثبتي بیان دا کامران خاټک صاحب تاسو زبردست خبره وکړه ایکسترا جوډیشل کیلینګ واقع شوی ده دی باندې د استکبار اسوسییشن دی له یو ټیم جوړول پکار دي او از خود په دې باندې هغه کارویم کولای شي د دې ترجمانان هم جوړېدای شي او را روان وخت لپاره نو خار د داسې واقعیاتو نه بچکولو دپاره د ټولو ته لګام اچولو دپاره یوه اداره ده ډسټرکټ بار اسوسییشن او موږ خو مخکې نه په دې شیز باندې اواز اوچتو موږ زه یو خطرناکه خبره کوم بل ورځ په چراغ سیمټ فیکټرۍ باندې غله ورغل سیکورټي ګارډ ونیول پولیس نشته په دویمه ورځ باندې چراغ سیمټ فیکټرۍ مخې ته نږدې ورسره ټرک لوټ شو ډریور مړ شو د سوات ډریور ترانسپورټرانو احتجاج شروع ټوله صوبه کې سکندر په هغې باندې بیانونه راغلي دي بیا دغې نه پس ماشوم د واقعه وشوه نو پولیس نه کپړې وتې وي بیا داسې حالت چې کله پیدا شي نو پولیس افراتفری کې بس سم کوي چې دا مسلې روکي شي هغه مخکې او دلته کې یا شی شروع شي د دې شي لاره نیولو دپاره چې دا فعلي کاروي به ته کوي دا کوم هتکنډي شي خو دروغ چې نو هغه لنډ وي نو پولیس دا اقدام وکړي خو هغې کې بیا وروسته لکه یو پولیس واقع کړي نو هغې کې چې کوم د دې کریمینل کس وویشتو نو هغه چپل یې چولي وي مخامخ یو شی رالو لکه یو کس غټ جرم ته راځي و هغې به بیا چپلو کې تپتي څنګه بل ځای کې دی یو مقابله شو که پولیس یا کس په اتکړو کې دی او مقابله وکړه نو چې اتکړو کې د څنګه مقابله وکړه او بل چې ملزم پولیس په میز کې کینی نه پولیس میز کې نو تاسو سر کې کینولو چې په باندې ګولای له چلیدلی چې هغه هم ګولای چلولي بالکل چې هغه ګولای چلولي نو پولیس والا پکې څوک نه زخمي شي ګاډي نه دی لګېدلې دیوال لګېدلې مقابلې تفهیم وایي دا پولیس کوم اقدامات کې دي سره نوخار کې کرایم انتهایی سیوا شوی دی په موږ نظامپور واقع چې وګورو هغې کې چین کم کمپني د هغې لاندې پاکستاني کم انجینیر و هغې کار کولو هغې اغوا شو بیا راشو هماغه عسکریت پسند پہلا ځل پر نوخار کې متعارف شو په میډیا باندې رالو بیا هغې ته واپسۍ سیف لار هم ورکوي چې یار زموږ تا خلاف کاروایي نه کوو موږ ته کسان پرېږده هغې هغې نه باوجود 15 لک کرایم ریشو ګرانو کتونکو کرایم ریشو تفهیم یو خبره وکړو چې حکومت چې دی هغې هوا مسایل حل کولو ته راغلي لا اینډ اډر کوم حکومت چې هغې لا اینډ اډر بنیادي مونږ د ذمہداري مونږ دلته ګورو کوم ایم این اے ام پی ایس دي هغې چېرې پولیس میټینګ نه دی اغوښتی چېرې لا اینډ اډر سیوا شوي دي په معاشري کې دې کې تاسو څه اقدامات کوئ موږ څه تجاویز درکوو تفهیم بھائی
تم رپورټینګ کې زم رپورټینګ کوم موږ ته یو هینډ آوټ نه دی راغلی ایم این اے ایم پی ایس نه پولیس نه چېرې یو لاین آرډر صورتحال باندې دغه شو ډي سی صاحب پکې ناستو ایس پي صاحب هم ناستو 15 والا ایم پی ایم ناستو پکې او پکې دوه ایم این اے هم پکې ناستو هغې لاین آرډر باندې دغه وکړو دا د تجاویز شو آینده به داسې ډکیتي نه کېږي فیکټریان هم محفوظ وي ټرک ډریوران هم محفوظ وي نو اوس پرې داسې څه شی نه ذمہداري چې دا حکومت چې دي هغې واکمن دي ایم این اے پی آئین نه دا کوي پولیس چې دی هغې خپله مرضي ده چې څه کوي څوک کولي څوک دا کوي بس چاره مقابلې کې دا کوي څوک گرفتاری اوس یو خبره جبهې کې ناپور کلي کې یو کس اتولی هغې کرمینل و عدالت کې پیش کړه که نه پانسي دي شي سزا دي شي ته یې راولې په مري نه راوچت کې هوټل نه راوچت کې بیا رالې ډي اس پي خپل دفتر ته راولې وی ډي اس پي دفتر نه بیا ځیم چوټ علاوه یو چوکۍ کې بندېږي بیا هغې نه علاوه چې ته 10 ورځې بعد راباسې بیا ته دغه ته ورکوې پنجاب پولیس ته ورکوې چې اوس یې ته سنبال کړه دا غیر قانوني هتکنډې قانون په لاس کې اخیستن ماورای عدالت معاملات دې سره معاشرې کې نوښار کې کرایم سیوا شوي کمیږي نه بالکل ګرانو کتونکو دا انتهایي افسوسناکه واقعه شوې ده مونږ دې نه انکار نه کوو په ده به ایف آی آر وي د پولیس ته مطلوب د دې معلومات پکار دی چې آیا د باندې داسې دفات یا عدالتي داسې اډر شوټ اډر و چې تاسو څنګه صحیح کوي نو ویلی که نه د دپاره یو بانه جوړه شوه ضرورت د دې خبرې دی چې د ایکسټرا جوډیشل کیلنګ دی واقعي باندې جوډیشل انکوایري پکار ده ډسټرکټ بار اسوسییشن انساني حقوقو تنظیمونه میډیا نور کم سماجي تنظیمونه یې سوشل رضاکار دي ایله په دې باندې نه صرف اواز چتول پکار دي بلکې دې حوالې سره یو باقاعده تحریک ډیولپ کول غواړي را روان وخت کې زه بیا وایم چې دا تاڼې دا دفترونه دا د ما د ایم این اے ایم پی اے دا کور او دا چې کم تاجران دي دا وکیلان دي د دې کورونه به غیر محفوظ شي او جرم دومره مضبوط شو چې د جرم مجرم په جرم باندې پردا ټولو دپاره پولیس جیلي کاروایانو باندې مجبور دی او کله چې داسې صورتحال راشي نو موږ بیا ګورو چې پولیس دا وکړي هېڅ هم نه کوي هېڅ شی نه دی کړی او دا زه به باندې دوهل وایم چې دا ایکسټرا جوډیشل کیلنګ واقعه ده او په دې باندې د استقبال له ټولو نه مخکې راوتل پکار دي ځکه چې هغوی د قانون په کرسۍ ناست دي او عدالت کې دې حوالې سره باقاعده یو انکوایري لانچ کړي او دا چې کم دې کې ملوث عناصر دي فریقین دي دا ټول د مخې ته راولي چې پای شي او اوبه شي اجازت غواړو